السلام علیکم ملګرو، سلمان یم. ملګرو، په چودري د عمران خان چې کوم وزیرو سابقه چې کوم وزیرو هغه د باچا خان خلاف څه خبرې کړې دي او د هغې په خلاف په سوشل میډیا باندې د باچا خان او د په چودري په مطابق ډیر زیات پوسټونه چلیږي، کمپینې چلیږي او ډیر خلک د په چودري په دې خبره باندې د افسوس اظهار کوي. په دې باره کې زمونږ چې کوم د پیښور ښار یو سینیر صحافي دی ساجد ټکر، هغه خپل یو پوسټ شیر کړی دی، یو کالم یې لیکلی و، هغه ډیر خوندناک دی. نو راځئ چې هغه زه تاسو ته ووایم. ساجد ټکر په خپل کالم کې ویلي دي چې باچا خان او دغه خلک که د دې ملک نصاب ګونګې نه وی نو نن به په چودري دا خبره نه کوله، او دا بالکل صحیح خبره کوي. ځکه د چې کومه خبرې لیکلي، ګوره، که د دې ملک نصاب ګونګې نه وی نو نن به په چودري دا خبره نه کوله او د ده په شانتي به ډېرو پښتنو هم دا خبره نه کوله. ساجد ټکر مخکې لیکلي دي دته ګناه نشته، دا غریب د څه نه خبر دی، دا خو یو ابن الوقت سړی دی، پرون د چا سره و نن د چا سره دی او خدای خبر چې سبا به د چا ناره وهي. مسله دا ده چې غږېدلی په تاریخ دی، خو د تاریخ نه خبر نه دی. نامه د باچا خان اخلي خو باچا خان نه پیژني. او د په چودري په شانتي په پنجاب کې په لارو کوڅو کې هر ځای کې اکثر د پنجاب یا د دغې علاقو خلک پښتنو ته د باچا خان د دې خبرو ټکونه کوي. زه به ذات خود په خپله په اسلام آباد کې یم، نو دلته ما ته ډېر خلک وایي چې یاره باچا خان ولې په افغانستان کې دفن شوی دی او یا د هغه مزار هلته کې ولید او دا خو غدار او داسې ټایپ خبرې روزانه دا ریزنینګ روان دی. زما په شان به نور هم پښتنو سره داسې خبرې چلیږي په دې علاقو کې. ساجد ټکر وایي چې د ده نه تپوس کول پکار دي چې مسلم لیګ په 1930 کې خدایي خدمتګارو ته لاس ولې نه ورکړی. وایي د پښتنو قیادت پیرنګي ته په میدان دوی ولې پرېښودی و، ولې دا پښتانه کافرانو سره څه خبره وه چې جرګه په مسلم لیګ پسې لاړه او هغوی تش لاس راولېږله. د نه پوښتنه کول پکار دي چې کله پاکستان جوړ شو او د باچا خان د محمد علي جناح سره ملاقات وشو په کراچۍ کې، د دې دواړو په منځ کې څه خبرې شوې. باچا خان ویلي وو چې موږ د تقسیم خلاف وو، خو چې اوس دا ملک جوړ شو نو ورورولي به کوو او د دې ملک خدمت به کوو. جناح صاحب د دې ملاقات په رڼا کې جمع کړې وه چې په دوره کې به د خدایي خدمتګار مرکز عالیه سردریاب ته ځي، خو چې پیښور ته راغی نو دلته چې کوم مسلم لیګیان وو هغوی یې هم د دغه ځای ته د تلو نه منې کړل، پرې یې نه ښودلو. ولې؟ ځکه چې دغه خودغرضه او چاپلوسه مسلم لیګیان پوهه وو که دوی سره جوړ شول نو د خدایي خدمتګار مخه چا نه شوه نیولی، نو سخت مخالفت یې وکړو. باچا خان هر چاته د ورورولۍ لاس غورځولی و تر څو چې د خپلې پښتو خدمت وکړي، خو چا تسلیم کولو نه. ځکه دغه خلک ویرېدل چې که خدایي خدمتګارو ته مو موقع ورکړه نو بیا به ورته د ټینګې نه یو. نو ځکه یې د پروپیګنډو دروغو الزامونو په بنیاد د تحریک خلاف هر ممکنه هڅه وکړه او ښه په وس یې د دغه تحریک خلاف خپله ذمهواري پوره کړه. باچا خان په خپله یو لوی تاریخ دی، خو له بده مرغه قام یې لا تروسه لوستلی نه دی. باچا خان په مثال د خپلو غرونو دی، خو لا قام یې ترې خبر نه دی. باید پښتانه خپل اتلان ولولي. بیا که څوک داسې بې بنیاده خبره کوي کم از کم چې خبر خو یې کنه، خپل تاریخ ولولئ چې کم از کم څوک مو تر باسلی خو نشي کنه. باچا خان خو امن و، مینه وه، انسانیت و، رښتیا و، ورورولي وه، قامولي وه، عدم تشدد او د روغې سولې علمبردار. په چودري دي هر څه وایي، ځکه چې د سپکو خلکو نه د درنو خبرو تمه لرل ناپوهي ده. خو باید پښتانه کم از کم خپل باچا خان وپېژني. ساجد ټکر. ګرانو ملګرو، تاسو به د ساجد ټکر چې کوم کالم لیکلی دی د باچا خان په حواله، دا به ستاسو خوښ شوي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو د ویډیو له پاسه د فالو بټن دی، دا ضرور فالو کړئ او د داسې ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ د فیسبوک پیج د نن خبر ضرور